محترمو څنګه تاسو ته پته ده چې د نکاح تقریب دی او نکاح د یو نارینه او زنانه منځ کې کوم مخصوص نسبت دی تاسو ټولو ته د هغې پته ده. خو مخکې د دې نه چې موږ د نکاح باره کې څه خبرو، د نکاح د ګاډي دوه پایې دي، یو د نارینه په شکل یو د زنانه په شکل. د دین دشمنان همیشه د پاره دا کوشش کوي چې دین اسلام هغه بدنام کړي. لکه نن چې څنګه د دین د دشمنانو د علماء خلاف پروپیګنډا ده، یعنی د علماء عمر قربانۍ څوک ورکولی شي عزتمند، او بیا موږ هم بعضې خلک د دین د دشمنانو هغه پروپیګنډې قبولې کړو. د هغه پروپیګنډو نه یو پروپیګنډا د زنانه ذات په معاشره کې خلکو ته په نظر غلط راوستل دي، خصوصا نوجوانان تعلیم یافته د عصري ادارو هغوی به ماته توجه لږه ډېره راکوي. او که تاسو نوجوانانو ته تکلیف نه نو د دیوال نه لږ تاسو هم رانږدې شئ، خفه نه شئ. یو مردار تیر شوی دی انګریز، د هغه نوم دی ایډورډ ویلیم. هغه 1890 کې تیر شوی دی. بچې ما ته به ګورئ، ما ته به ګورئ. هغې یو غلطه نظریه پیش کړې ده. The fatal point in Islam is the degradation of women. The fatal point in Islam is the degradation of women. استغفرالله استغفرالله. چې د اسلام کمزوري نقطه نظر دا دی چې ښځې ته سپک کتلي. ډیګریډیشن وایي تنزیل رتبې ته، چې د زنانه کوم مقام دی نو زنانه ته د هغې نه سپک کتلي دي. لکه څنګه نن ډېر مسلمانان دا خبره کوي چې دا علما د ترقۍ په لار کې رکاوټ دي. زموږ محترم او زموږ سابقه امینه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغې به فرمایل وی لکه که ته سپوږمۍ ته خیږي او ما د خپې نه ونیوي چې مه خیږه، نو بیا علي ووایه. زما محترمو دا نظریه د انګریزانو نه هندوانو ته منتقل شوه او د هندوانو نه مسلمانانو ته منتقل شوه. لیکن مخکې د دې نه چې موږ دا نظریه وګورو، اول دې موږ د اقوام عالم سټډي وکړو چې زنانه ته په کوم نظر کتلي دي، او بیا دې راشو د ښکلي مذهب ښکلي دین اسلام ته توجه پوره ساتئ. تاسو به هم ستړي یئ، خو موږ هم سهار 7 بجې د کوره روت یو. څنګه موږ محترم مولانا مهربان شاه صاحب حقاني صاحب ته ورته تفصیل ذکر پته نشته کېدای شي دا زموږ د ژوند اخرنۍ شپه وي. د یو سړي چې کله د پانسۍ حکم شوي او په پانسۍ ګارډ کې د ده اخري شپه وي او ده ته وویلی شي چې سهار به ته پانسۍ کېږي، نو دی به څونه عبادت په دغه شپه باندې کوي. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. هغه لا د سبا په انتظار دی کېدای شي زموږ ستا مرګ منټ بعد 2 منټه بعد هغه واقع شي. نو محترمو موږ تاسو وګورو چې نورو قومونو زنانه ته په کوم نظر کتلي دي. ښه دم ښه د اسلام نه مخکې بعضې قومونو لوڼه جمدی خښولې که نه خښولې، هم مسلمانانو کو نه مشرکینو، هم مسلمانانو کو هغه کافرو. قرآن کریم هغه نقشه ذکر کوي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، او کله چې د هغه زنده درګور کړی شوې
بچیانو نه پوښتنه وکړي شي بأي ذنب قتل، دا به کومه ګناه کې قتل کړي. یو ډېر زوړ تهذیب دی بابلي، مګر دا توجه پوره ساتي. په هغې کې د زنانه مقام دا و چې که یو سړي به قتل وکړو نو د هغه په دی به د هغه زنانه قتلولی شوه. لکه څنګه بعضې علاقو کې د سورې رواج دی د شریعت خلاف. دارنګې یونانیان هوښیار خلک یادېږي. د یونان والا نظریه دا ده چې د زنانه مقام دا دی چې بچپن کې د والدینو، نوجوانۍ کې د خاوند او بوډاپه کې د بچو خدمت، بس دا درې ډیوټۍ دي. رومیان وایي چې 120 ساله پورې په روم کې د طلاق نوبت نه راغلی. ولې؟ یو زنانه د خپل حق تپوس نشي کولی. موجوده وخت کې سویډن دا کوم ځای کې د قرآن کریم کې حرمتي شوې ده.